الرحمن الرحیم ډیر ګرانو قدرمنو کتونکو او اوریدونکو زم تاسو قربی جاس خان برکت رضوان ټرانسمیشن سره او ما سره دا نیها علي خان امید دي چې تاسو به ټیک ټاک او د روزه چې کوم د تاسو خوندور روانه وي موسم هم چې کوم د خپل فل چې کوم د کنه تاسو سره روان دي مګر دا خو شروعات دي نیها بهرحال څنګه تاسو الحمدلله بالکل ټیک ټاک او اجازه یو زبردست خبره تاسو ته وایم چې اوس چې کله زبره راتلم نو وریښ شوی دی ما خو اخو دغه د پېښور نه خو دغه پته لګوله فل حال چې باران زمون په نوټس کې نه راغلی چې باران چې تشوي وي که باران اوم شي نو بیا هم چې زمونږ په دې هوا باندې لغونده کې اثر وغورځي یخ هواګانې به راشي خو دعا به دا کوو چې الله د رحمت باران ووري ځکه چې ګرمي ورځ پر ورځ زیاتېږي د نیها طبیعت هم خرابېږي نو دا بیا اصل چې سبب بیا بېهوشه نه شي اجازه کله چې کور نه راتلم نو هغه ټایم کې ډېر زیات نور او یو آر ویری مچ رایټ چې نور دومره تیز وکنه چې آی واز فیلینګ ډیهایډریټډ کنه او بالکل جی بالکل بس احتیاط کول پکار دی سوري ته چې کوم نه کنه پکار موږ ګرځو کني ورکوټ کوم ته چترې موږ راواخلو پاغه چې کوم موږ خپل ځان ته وی شوګا چې نور نه موږ بچ کیږو کنه مخکې با خلکو یک دوکا لیډیز اکثر دا زیات چې کوم نه کنه چترې وترې ونیسي او بیا په خبر کې دومره دارو جهان نشته او اثر کې ریزن دا دی چې یو خو تاسو سکینو مسره ټیک ټاک وي بل دا نور چې کوم ډایرکټ تاسو باندې امپیکټ وي هغه هم هغه امبریلا چې کوم د سټاپ کی نو د دې فائدې شته وقت بیا تاسو پکې ورکوټي سرنو لګي ورکوټي پکې لګوي بره تاسو به هم درچي نو دا ډېر خپل یو دغه شي غیا سوته وي ډیولپمنٹ شي ټیکنالوژي پکار دې موږ مسو کنه تاسو په چاینا باندې نه پریږدو چې را په چاینا د داشان چې تری اجازه کی چې موږ ته پاګې باندې هوا محسوسيږي موږ ته پاګې باندې وبو چې کوم دیغه کیږي نو اټس اوکے موږ پکار دې خپل هم پریکټیس کوو موږ چې کوم نه کنه دغه کوو ټیکنیکی تجربات کو نو دې سره موږ چې کوم نه کې دي چې هغه تکنیکی تجربات کامیاب شي موږ هغه په خپل سو باندې خرڅو الټه په چانه خرڅو بهرحال پروګرام کې موږ سره شاهجهان صاحب هم شاهجهان صاحب السلام علیکم السلام علیکم شاهجهان صاحب زبردست بالکل ټیک ټاک الحمدلله شاهجهان भाई नन तासु वाइट गाउन चोले दे लुक्स गुड जी जी असल के पोरुन इजाज भाई ब्लैक चोले माम ब्लैक कोट चोले नगी वाइट चोले माम वाइट जबरदस्त वर्दा मुंगा बिल्कुल देखो दिल से राह होती है ना नमुंगा चकम दे जैसे कि कपड़े वाचो बिया अजान से कपड़े ऑटोमेटिकली मुंह मान जाता खरा जहन त स्केच राशि है ना लगा दे जो शाहजहान से वो नन बखोराकम स्पिन पखम न जी आओ यो पकी स्पिन देखो की बिया स्वीट ते कना गुलाब जामुन दी ओ जबरदस्त नन मुंगा का स्वीट जोड़ो गुलाब जामुन और सरा जिंगर पराठा रोल जोड़ो मुंगा जिंगर पराठा रोल जी जिंगर पराठा रोल जबरदस्त शाहजहान से तकरीबन द पराठों बसो किस्म में भी तो पराठों बेशुमार है आलू पराठा चिकन पराठा बीफ पराठा दा जिंगर पराठा लगे दे कि हर किस्म चिकन चीज पराठा ډیر زیات پکې لکه چې سوره پکې هغه دا خبره وي چې څومره ګوړ اچي او راشي سپوږی سوره چې تاسو ډیفرنٹ کوي لکه داسې ډیر دي موله پراټا شته داسې دا بالکل ګوبي پراټا صحیح لکه ډیر قسمونه دي پکې زبردست او شاهجهان भाई دا تاسو مېده نه جوړوي یا آټا نه پراټا خو مین چې د مېدې نه مزه کوي سور اټوي کنه هغه سره پراټا الریډي ګولډن کلر یا براون کلر راشي کنه هغه دومره لوک یا ټیسټ نه لکم شي بالکل دا چې کوم مېدې نه جوړي کنه هغه ډیر زبردست راځي یو نرمم وي او یو چې کوم دی هغه کې چې وایټ کلر لکه وایټ راشي ډیر خسته لوک راځي زبردست وړلو کې بیا مزه کوي چې کتل کې دغه مزه کوي نو خورلو کې خو بیا چې کم دی ډېر زیاته مزه کوي شاهجهان صاحب موږ سره ته وختن فوتن اتایو صحیح شو کنه بیا به خیر خبره ته ریکو بهرحال ډېر ټایم کې ما سره بیا یو خپل حدیث شریف دی نیها حضرت محمد صلی الله علیه وسلم فرمایي خبره مفهوم دی حدیث شریف مفهوم دی چې دا هر یو شی چې کم دی زکات وي او د جسم چې کم زکات دی هغه دا روزه او روزه چې کم دی هغه نیم صبر دی او دا ډېر خپل چې کم دی حدیث شریف دی موږ د خپل مال دولت چې کم دی زکات وباسو یا دا غرنګ چې کم دی کې مونږ پټو کې موږ سره فصل وشي موږ د غي زکات وباسو د غنمو ریزن دا وی چې هغه زکات هغه ګنده حصہ وي د مال یا د یو شی چې کړه موږ د غي زکات وباسو نو الله تعالی په غي باندې زمونږه صحت خکی یا فر ایگزامپل زموږ مال کې برکت واچي یا زموږ کاروبار کې برکت واچي دا غرنګي زموږ په ژوند کې هم چې زموږ په صحت کې هم برکت د پاره روزه چې کوم انتهایی زیاته ضروری ده د دې و ساينټیفیک زدا تاسو پروف دا خو ما
نن خیر موږ سره ډاکټر صاحب هم دی اخر سره هم په دې باندې لږ ډسکشن کوو او دا څومره چې موږ ډاکټرانو صاحبانو سره د خبرې ترې کړې دي هغه دا و چې زموږ پروژو کې چې زموږ کم د باډي سیلز وي هغه ریسیټ شي لکه تاسو فور ایگزامپل دا موبایل دی نه دا هینګ شو یا د دې هغه چې کم دی کارکردګي سلو شو نو موږ دا ریسټارټ کو بالکل چې ریسټارټ کو یا شټ ډاون کو نو هغه نه بعد چې کله اون شي دا ټیک شي دا غرنګ زموږ د صحت چې کوم دی کنه باډي زموږ جسم چې کوم دا روزه یو قسم ته د دې لپاره د ریسټ والا رول پلی کوي نو پکار دی خو خوري طریقې سره اهتمام وکړو خوراک کې موږ دغه کو احتیاط وکړو دا غنه چې بس خپل تر واړو بس په شپږ ته آیټم ځخي اسی پروژه کې په سرخان ډېر آیټم ځخي نو ډېر مزه کوي سړی دا بخورم هیڅ نشي خوړلې صرف یو ګلاس شربت او یو دوه کجوري بس هغه سړی هر څه ختم شي نو بهرحال الله دې وکړي چې مونږ د دې روزې چې کوم خپل میاشته به برکت میاشته په دې باندې مونږ پوره د دې چې کوم دغه دي لوازمات دي هغه مونږ پوره کو اهتمام یو کو نو دا به چې کوم ډېر خوي خاني ها اوس راځو خپل مین پوینټ طرف ته صحیح وختي ما تاسو ته امبریلا خبره وکړه چتري خبره وکړه چې نور ډېر زیات ویني په کار دې مونږ چتري استعمال وکړو چې بیا ډایرکټ سنلایټ چې کوم زموږ په سکین باندې لګيږي او بیا چې کوم زموږ بعضې لکه دلته پښتانه خو هسې ښکلي دي او چې کوم دی که نه د فیر سکین ریشو پکې زیاته ده یا که زموږ دا شان تاسو بره علاقو طرف ته وګورئ نو هغې خو بیا فیرنس کې نمبر وړی دی نو د هغې سکین چې کوم دی که نه بیا بعضې شیزونو کې یا بعضې بیماریانو کې هغه ډېر اکټیو وي اکټیو نه مطلب هغه ته ډېر زیات ایکسپوزډ وي که نه بیکاز اف د سن لایټ او چې کوم لږ غونډه کې ډارک دغه وي فیس یا ډارک څنګه سکین وي نو هغه لږ غونډه کې نه بلکې زیات بچ وي دا ټول شیزونو په خبرو باندې سکین کې نن سبا موږ څومره انجینیرینګ راوتی دي یو کس وچاره زما دا شونډې لګي دغه دي نری دي تاسو لږ غټه کما یا وچاره زما فیس کې ډیمپل راولم یا زما دا آیبرو چې ګنه شاروخ خان په شانتي شي کنه زما نوز دا به ګوډا سي بار لګ راوته دا لګ دي دن شي کنه زګه فور ایگزامپل ډرایوینګ کوم بار ګورم نو پوزه مې راوتی خلک وی لاس دن نه کنه او اجازه تاسو دا څه فانټیسی شته چې زما سکین دا شي ډیمپلز راشي دا نه دا خو دی شریف هم دی کنه چې کله تاسو شیشه ته درګی نو دا الله مت حسن تخلق فاسن خلقی چې الله زتا دومره خلق پیدا کړې ما او زما اخلاق هم نشند خلق کی قرآن کې بل آیت دی ورکوټه غونډه کې انک لعلى خلق عظیم बेशक हमने इंसान को एक खूबसूरत बनाया है ना खूबसूरत सांचे में बनाया हर यो इंसान खुले दे खो बाद टाइम के द सर्जरी जरूरत पेखीगी फॉर एग्जांपल सड़ी एक्सीडेंट हुई सही दा या चिकम जरूर वर्जी की पोजे मत शी या स्कार प्रियूजी या एंटी एजिंग चिकम फैक्टर्स दी पर टाइम नमक के दगा उशी या फॉर एग्जांपल बाद जमंगा स्मोकर्स हजरात दी अगर तुम स्मोकिंग की अगे लिप्स तक तुरशी है बिल्कुल सना सब जो हाथ दगा शांति बजमंग लाइफ के राजी अगे की बमंग से डॉक्टरानो इंतजाज जरूरत हुई तासो जमा खबर ओखड़ा यस ما ته تیک لیپس نظر راکې ما تیک لیپس اینڈ دغه ډیمپلز بهرحال د دې لپاره موږ سره ډاکټر محمد سرمان صاحب تشریف راوړی ډاکټر صاحب السلام علیکم تھینک یو سو مچ فار کمینګ ډیر مننه جی تاسو وایي سره د ماټو روټین د شپې ټایم وي نو روز تاسو ماشه د خپل تیریږي او روزه ماشاءالله د ټایم خو فرش را پاسو ها بس بیا افطار یو کو صحیح افطار نه پس بیا خپل کار شروع صحیح خاص سپر ټایم شو سره دا روټین داس دا غرنګ برقرار ساتره لکه ما ته خو یادې کې سر نن تقریبا څلور کاله مخکې چې کومه روزه وه هغې کې زموږ روټین ډسټرب شوی دی نه لکه ټوله شپه به موږ ویښ وو سهار به وده شو نو دیټ روټین لکه مطلب ګوز آن ټیل ناو که نه لکه که روزه وي او که نه وي exactly yes زموږ هماغه روټین جوړ شوی دی we cannot sleep at night نشو ده کېدلی که نه تاسو هماغه ریزن د دې جی مین هغه د زموږ هارمونز دي چې کوم د ډے اینڈ نایټ ریګولیټ کوي نو چې کله هغه پرولونګ ټایم د پر ډسټرب شي نو بس هغه خپل ډسټربنس وجنه به همیشه تاسو هغه روټین کې یا بیا لکه د کې کورټیسول ډیر غټ رول دی چې لکه مونږ سحر را پاسو دا غینه غنټه په کورټیسول لیول اوچت شي هغه ډسټرب شي چې ډسټرب شي نو هغه بیا تاسو چې څنګه ډایرنل ویریشن ده چې هغه به افیکټ کیږي بیا د دینه صحیح خاص سر ډیر مزه وکړه تاسو سره چې کوم دی ناست او نن ډیر انټرېسټینګ ټاپک دی انتهایی زیات سٹارٹ بدنی هدا وختونه والو صحیح yes sir and that's my favorite part ما ته پته سر لکه نه وختو trust me sir us bazita sta less problems for hairs related to dade hair fall which is the huge problem
बिल्कुल लाइक हेयर फॉल इज रीजन सर पहले खरा सर शॉर्टकट रीजन बयान की चीज न सबा हेयर फॉल वाली ज्यादा शो मुख्तस पिनीगी सॉरी टू कट यू औ व्हाई दुमरा यंग एज ना कना लका मा त याद दे चे जवड़ा मानो जमा त्रुरियान अमी दरे दद्वी दुमरा स्ट्रांग हेयर्स हु कना औ उस पूरे लाइक उन आगवी त हेयर फॉल न कीगी औ जमाना रिलेटेड लका जमा कजन्स फ्रेंड्स डू टोल दास जाड़ी चे जमुंग हेयर फॉल देर ज्यादा पैचेस जोड़ शी लिटरली देखिए दो मेन रीजंस दी मेल के जेनेटिक पैटर्न डेर डोमिनेंट थे सही नो अगद अखपल प्लार और मामागानो तरफ तजी चे फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव ही मेल्स के बा मेल पैटर्न बाल्डनेस राजी सही फीमेल्स के चे हेयर फॉल दे अगर डिफरेंट थे जमा पर्सनल एक्सपीरियंस चे दे दा जमुंगा डाइट सरा रिलेटेड थे वेरी ट्रू डाइट उस दे पोजीशन तर अगले दे लका पहला बा मुहावरे रात ले चे घर की मुर्गी दाल बराबर होदा नो आगा चरगा बचे वागा ब डेर ज्यादा यो खो न्यूट्रिएंट्स वाला शयो बिया दा स्टेज रालो चे चरगे ब पंजरा के बंदे दे मुंग बचे बनू के पेंडा जोड़ोला नो द्रे कसानो ब चरग पसे मंडे वाले चे दारोनी सी अरे रखने सर ओसगा पिंजरेश्ता ना यो फुट बस अचरगा उमलता प्रते यो मुंगे रावालू नो अब मुंगे तस न्यूट्रिएंट्स राकी हेयर एंड स्किन दुआणो के तासु त माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डेर जरूरी भी बायोटिन एंड जिंक The day deficiency ची be accordingly the females के iron folic acid deficiency ची. Very true. No mostly among the diet related issue खलक fast foods तरफ तजी चतासो vegetables fruits spray दे आगे वजह ना the nutrient deficiencies राशुरोश. सही. खेटे घटीगी खु इतना कमीगी. ज़कची you are into fats, you are into proteins, but you are not into vitamins and minerals. जी. No जिकुम body के आगाज़ यूना जिकुम डेर quickly replace कीगी. Like skin layers दी दा डेर तेज रिप्लेस कीगी विख्तर डेर तेज रिप्लेस कीगी दा टोल भी इफेक्ट कीगी दा दे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वजह ना सही नो ट्रीटमेंट के मोस्टली मुंगा दा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज एड्रेस को आयरन सप्लीमेंट्स वर्कू जिंक सप्लीमेंट को बायोटिन सप्लीमेंट को और दे सर एडिशनल भी आदा पीआरपी ट्रीटमेंट्स सही सर दा पीआरपी शो या पीआरजीएफ शो 10 दी सर लका दा कर दा ननसबा लेटेस्ट ट्रीटमेंट्स दी लका खलक हम दा गवाड़ी चीज़ दे द बाहर वाला प्रोडक्ट्स डेर नहीं इस्तेमाल हो दे के तासु ना खपल ब्लड वाली अगर ब्लड ना मुंगा प्लेटलेट्स और ग्रोथ फैक्टर्स बेल को पीआरजीएफ के ग्रोथ फैक्टर्स आती पीआरपी के प्लेटलेट्स से आती दा बिया मुंगा विख्तो के या फेस के दे के इंजेक्ट को अगे सर द स्किन खशी अगे सर हेयर फॉल कंट्रोल शी हेयर थिनिंग कंट्रोल शी इवन मेल पैटर्न बाल्डनेस के लेट्स सपोज यो कस दे अगर 22 इयर्स के विख्तर डेर कुर्सी के लिए गया दी दे टाइम के चा पीआरपी स्टार्ट की नो 4-5 इयर्स अगर पाराम तेरा वाला शी दे सरा अल्टीमेटली खुबिया हेयर ट्रांसप्लांट ही पकारेगी खुदा पीआरपी और पीआरजीएफ दानन सबा लेटेस्ट ट्रीटमेंट्स दी हेयर द पारा और फेस द पारा सिमिलरली दा इवन नी जॉइंट पेन आर्थराइटिस द पारा पीआरपी इज द first line treatment nan sabha duniya ke okay so this is something which is a new improvement aur ge fayda dada chipade ke bahar na is products nishta sta sukhpal blood na growth factors wali aur simple chikuma the concentration formula da centrifuge ki concentrated form ke platelets or growth factors फेस के या स्कैल्प के लगाओ आगे सरदा कंट्रोल सही खासर तासो उस मुंगची खबर कॉल ऑफ द रिकॉर्ड नो तासो चे तासो सर्जन का खई नो तासो एनी एप्लीकेशंस पर खई बट मुंग ता संग पता लगी चीज मुंग सर्जन खदे वाली चीज सो कुम खुदा न वे चे आई एम नॉट अ गुड सर्जन कना एग्जैक्टली दे के जी खलक ननसबा बेस्ड दी द गूगल और ऑनलाइन सर्चेस बारा के या वर्ड ऑफ माउथ दे चे योकस हुई चे अरदाद दे दादे स्ट्रांग मार्केटिंग जी टोलो ना आइडियल तरीका दादा चे तासु चे यो सर्जन अखपल लेट्स सपोज चाहुए या तासु सर्च को अगे ना पसाद पीएमडीसी या पाकिस्तान मेडिकल कमीशन शो आगाउस अगे वेबसाइट चेक कई लेट्स सपोज जोस प्लास्टिक सर्जन यम जमा एफसीपीएस क्वालिफिकेशन दे दैट इज आफ्टर एमबीबीएस अ 5 years diploma आगा Alta mentioned we the PMC per record ke zaman num saraba da degree mentioned we. This is how you can choose your doctor. Yeah, okay. Osse ke taso let's suppose gastro wala ta zai no taso aga doctor num agai pad bande rules da di che PMDC number de likala shavai. Okay. No PMC number taso pmc.gov.pk bande check kai you will get to know just taso doctor sunga qualified. जबरदस्त खा दा से कर दी मुंगा खपल व्यूअर्स दा वयु च डॉक्टर साहब ना फायदा च तोल पकार दियो सो नो का इनकेस तासो सही इश्यूज हुई तासो मुंग कॉल करो 25844544 दो पिंजा तासो दो पिंजा सर सर देने लावा 0 त व न न पिंजा पिंजा मुंगा द व्हाट्सएप नंबर दे पते में तासो मुंगा
میسج وکړئ کې تاسو سره سکن سره ریلیټډ څه ایشوز وي وختو سره وي یا چې کوم دی کنه باډي سره وي یا چې کوم دی کنه د وختو او دا خو اجازه یو ګولډن مومنت چې څنګه ما وې چې آی هاف 10 کوېسچنز ریلیټډ ټو مای هیر نو تاسو ضرور کال وکړئ دوی سره خبرې وکړئ او چې څومره تاسو کوېسچنز دي نو تاسو تاسو کولای شئ او سر یو بل کوېسچن دی سر او ټایم غوښته مو سره راوځي نن سبا تاسو وختي سره خبره کول چې فیر سکین ورته ایجینګ فیکٹر ډیر زیات وي دې سره ریلیټډ سر بعض خلک سموکینګ هم کوي نو هغه یو کاز جوړیږي د ایجینګ بالکل نو دا از اټ پوسیبل چې کس سموکینګ هم کوي او د ایجینګ فیکٹر هم پکې راځي او چې هغه سموکینګ کې پفینګ زیات کوي او انهلیشن کم کوي خو سموکینګ او فیر سکین د دوانو ډیر زیات کلوز تعلق دی هغه سره لکه هر کس غواړي چې زه د فیر سکین ډیم خو فیر سکین کې ایشو زیات راځي ایجینګ ساينز زر راځي رینکلز زر راځي رینکل سره سره د سکین چې کوم نور پرابلمز دي دا په فیر سکین کې زیات راځي ځکه چې هغه سن ډیمیج ته زیات ایکسپوزډ دی هغه د لپاره یو ډیره ایزی طریقه ده خو چې کڅوک دا غي خپل هابټ جوړ کړي ا هابټ دا دی چې د شپې چې د کېږي یو خو موئسچرایزر چې کوم یو تاسو خوخي سحر چې پاسې نو سن بلاک which should be at least twice a day like یو early morning تاسو لګو هغه نه پس داسې 12-1 بجې ټایم کې سړی 10 چرتامو کې هغه نه پس بیا یو ځل کو افیس کې یا ګاډي کې یا this is one habit چې کوم با تاسو in the long term aging signs نه بچ کئ کوم افیکټ چې let's suppose په 35 راځي دا به prolong شي په 40 42 45 ته بدل شي if you have this habit کم په 45 کې 50 60 د شي exactly زبردست یو کال دی موږ سره ګورو چې څوک دی السلام علیکم او هو تاسو دوباره ټرای وکړئ دا به خیر خبرې ترې وکړو خاص سر دا خو تاسو دغه خبر وکړه د سن بلاکس وغیرہ خبره تر وکړه ک راشو سر موږ سرجیکل طرف ته تاسو چې کوم فیلډ دی دا تھریڈ لفټینګ سر واټ از دس تھریڈ لفټینګ دا څه دی چې پہلا حساب کتاب ډیر ساده او یا به ډاکټر میډیسن در کول یا به در پسې چاړه راخستا یا فزیشن یا سرجن جی اوس چې کوم استھیټکس شو یا کاسمیټکس شو په دې منز لارم یو وروته چې هغه د ود انجکشنز وي ا د کټ نه ا د ود انجکشنز وي صحیح تھریڈ لفٹ دا دی چې اوس پہلا به چې کوم سرجیکل فیس لفټ او دیٹ یوز ټو بی ا کټ دلته نه با کټ دا سه لاړو او هغه سره به دا فیس تاسو اوچت شو ایکسترا سکن به وباسو اوکې دې کې به دا پلاستیک سرجری ګون رونګ والا مسله لکه ډېر راتلې ځکه چې خلکو به ریپیټډلی هغه شی کولو اوس چې چا ارلی ایج کې لیټس او کو سلیبریټي دا چې هغه په ټي وي باندې زیات وی موویز کې دے کیپ آن ډوینګ اٹ اوور اینڈ اوور اگین نو هغه ځکه بیا هغه هالیوډ والا زنه تاسو ګوري چې هغه بیا ډېر زیات بد هغه تلاړ شي اوس په دې کې تھریډ لفټ داسې یو لار راوته چې تاسو خپل رینکلز ورسره ایزیلی ختمول شي لوور فیس دا nasolabial lines چې دي دا mostly this is the first sign exactly now you can lift this with threads هغه threads دنه پراته وي هغه کې surgical cut نه وي او دا تقریبا 18 months to 2 years پورې کار کوي procedure time is hardly half an hour نیمه غنټه procedure the office procedure the مونږ ته weekend procedure وایو چې let's suppose you get it done on Friday Saturday Sunday off the پاره کې د شي لګ redness یا لګ swelling وشي by Monday you can be back to your office okay صحیح هغه سره دا threads ډېر خپله اوس کار کوي چې پاره کې face هم lift شي بیا د سره ایون آیبروز هم lift کې دی شي خاصر مونږ دا کنټینیو کوو خو مونږ سره یو کال دی هلو السلام علیکم وعلیکم السلام سو کو د کم زینا جی د شازیه خبرې کوم او د په خبر نه خبرې کوم شازیه میډم هاو ار یو تاسو ښه جی خیم تاسو خبره کول غواړم اوکې جی اوکې خبره جی خبره کوي السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو ښه بالکل ټیک ټاک جی صاحب زمانه په دې دا وختو مسله ده زما وخت ډیر زیات غوړېږي او ته ډاکټر کارډن کې مې علاج وکړو ډاکټر نه ډاکټر رضا نونی دی خو زما د وختو کې سفر اکرانه دی صحیح ډیر زیات پریوزي صحیح ده پلیز تاسو ماته دا کې میډیسن یا دغه راته ریزس کې چې زه هغه لپټو کوم زما د وخت ډیر زیات پریوزي یعنی چې خلک وایي چې روز کې سل وخت پریوزي نو معمولی خبره ده او زما ډیر زیات پریوزي کنه تاسو شمارلې دي میډم څومره وځي تقریبا خاص صحیح شو شازیه میډم موږ تاسو جواب درکو خو ډاکټر صاحب جواب درکې دي د ستاسو والا مسله چې دا ډیره کامن ده څنګه چې شازیه خور والا ده داسې د نورو خلکو
تاسو به جی خپل ډایټ کې لږ فرش فروټ سیلډز ایډ کړئ ورسره به تاسو بایوټین او زنک سپلیمنټس شروع کړئ صحیح بایوټین ایٹ لیسٹ 2500 مایکروګرامز ډوزیج کې پکار دی ورسره زنک د 15 ملي ګرامز ډوز کې ایٹ لیسٹ دا پکار دی سره دا دوه کچته په شیمپو کې ملاوي شي مونږ ته ټیک نه دی شیمپو کې هم دغه بایوټین شیمپوز راځي خو هغه بیا دومره لانګ لاسټینګ کار نه کوي ها ها بل وختو یو غټ پرابلم دا دی چې لیټس سپوز تاسو اوس ډایګنوز کو چې ماته وختو مسله ده دا زیات ورځيږي تاسو به ایٹ لیسٹ خپل ډاکټر ته 3 to 4 months ورکوي چې پاغه کې دا غا ټیک شي هغه دومره زر نه ډیفیشنسي کمیږي وایټامینز منرالز دا سدي چې دا تاسو چاته دا نشي ویل چې بس دا نن نیم کیلو دا اخره او بس دا بس تاسو 5 years ډیفیشنسي دا تاسو ته ریګولر پکار وي ځکه چې کله تاسو ملټي وایټامین سٹارټ کړئ نو هغه سره یورین یلو شي ځکه چې ایکسترا باډي نشي سیف کولای هغه ډیسکارډ کړئ نو دوی به بایوټین زنک سٹارټ کړي او ورسره د پلان جوړ کړي چې دوی د پراپر ځان ته پی آر پی یا پی آر جی اف ټریټمنټ وکړي هغه درسلور سیشن سره به د امپروومنت سر په دې باندې مزید خبرې ترې کوو خو موږ سره وخت شوی دی ورکوټه غونډه کې بریک برکت رمضان ټرانسمیشن روان دی موږ سره اوسئ वेलकम बैक व्यूवर्स बरकत रमज़ान ट्रांसमिशन देर خوندور روان دی خو زه تاسو ته دا وایم چې موږ سره شاهجهان هم دی او کچن سیګمنټ دپاره موږ سره مرسته کړې ده شمع کوکینګ آیل اینڈ بناسپتی شاهجهان بھائی موږ چرته ورسېدو جی بس موږ د ګلاب جامن فرای کوو آها او چې دا بیا موږ شیره کې کېدو نو موږ لږ ټایم ورکو چې دا شیره ځان سره جذب کړي ښه او شاهجهان بھائی دا تاسو چې شیره جوړ کړې ده په دې کې اوبه هم خلک اچوي یا نه دې کې اوبه او چینی وي اوبه او چینی او جی او لیچي وي پکې ښه دا تاسو خالي مکس کړې ده بس دا موږ مکس کړی دا موږ ګرم اوبو کې خېوا صحیح چې دا بس برابر شي دا ګرم اوبو سره چینی دي کې مکس شي کنه صحیح صحیح بس صحیح هغه موږ په دلته اور باندې خې د هلکا چې بیا دا موږ دې نه دارو باسو کنه دا ګلاب جامن دا چې موږ فرای کو چې دا ډیر زیات اور باندې هیټ باندې نه وي اوکے اوکے دا بالکل نارمل هو خو ګرم وي خو ګرم اوکے صحیح او جی بس دا بیا دې کې برابر کو صحیح دې نه پس موږ بیا پراټا موږ دا جوړ کو اوس په دې سات صحیح پراټې موږ جوړ کې دې کو بیا موږ زنګر چې کوم دې فرای کو چکن او دې کې با فیلینګ کو هغه وای صحیح صحیح مونږ تاسو طرف ته بیا راځو خو زمونږ ډیر خولي خبرې روان وي نو ولې شاهجهان سے فرق مو خبرې خپل نه وي سره صحیح ده That's my favorite part. That's your favorite topic نه دا باډي طرف ته کړه شو ډاکټر صاحب should we go for body definitely liposuction سر extra fat چې کوم هغه سم به سم ماشين په ذریعہ باندې ختمي یا خپل پروسیجر دی بعض خلک liposuction کې خو بیا هم چینجز پکې ناراضي بالکل د دې سوري سر دا liposuction what is liposuction دا موږ خپل viewers ته وایو سر او liposuction دا د چې lipo is from lipids fats ته وایي suction is the machine چې کوم سره غا fats موږ په suction روباسو نو دا ټول procedure چې د liposuction وایي صحیح اوس liposuction دا څه د چې دا different body areas ته abdomen خېټه د لپاره خلک ډیر غواړي جی ورسره خلک اوس hips او دا love handles د لپاره ډیر زیات غواړي thighs د لپاره شو خلک arms د لپاره بعد ډیر پیشنټس راځي اوس نن سبا خلک داسې دي چې هغه غواړي چې لکه مونږه د کمیلز دي که فیمیلز دي چې مونږه د لګ ټایټ کپڑے چولې شو فور ایگزامپل ټي شرټس ته مونږه چولې شو نو هغه کې بیا کلګم خېټه راوتی نو ډېر بد ښکاری او حقیقت پلس خلک لګ کانشس شوی دي کیمرې ته تصویرانو ته انستاګرام ته نو هغه وجه نه لایپوسکشن زیات شو صحیح اچھا اوس لایپوسکشن کوم پیشنټس ته کول دي او کوم ته نه دي کول دا یو ډېر ټیکنیکل پوینټ دی لایپوسکشن باره کې زما رول دا دی چې یو پیشنټ چې ماته نن رالو چې زه د لایپوسکشن وکم ایون پرون شپه ماته 2-3 پیشنټس راغلیو زه هغوی ویټ چک کم او هغوی ته زه یو وښیم چې تاسو به داسې خپل ډایټ کنټرولوئ یو هاف ټو پروف چې تاسو په میاشت کې 3 kg وزن کموئ دین آیل سی یو اگین افټر ا منث بیا after 2 months چې داسې 4-5 kgs هغه نور کم کی that tells you چې یار د پیشنټ چې د څومره خپل موټیویټډ دی دا څومره غواړي چې زه د خپل
مینټین وساتم اوس چې هغه هابټ زما د سرجری نه پهله هغه دا هابټ جوړ کو کنه د ډایټ او ایکسرسایز اوس چې زه لایپوسکشن وکم به بیا فایده کوي زبردست که زه ډایرکټلی لایپوسکشن ته لاړ شم عقل هم فایده نه کوي ځکه چې پیشنټ د ډایټ او ایکسرسایز هابټ شته نه هغه به ودن ا منث دوباره هغه ویټ گین کی دوباره بالا شي بیا به وایي چې یار لایپوسکشن کار نه دی کوي صحیح یو کال سره دی ګورو جی سودی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام رحمت سنگھ خیر آیا ممتاز څنګه اجازه لري بالکل ټیک ټاک طبیعت مزاج ښه دی رحمه او جی اجازه لري نن خو مو پیژندم او زه خو تاسو پیژنم خو هغه نه ته زه کال ورکم کړم هغه تاسو نه پیژنې بیا کله کله او جی څنګه رحمه خیر ممتاز څنګه موږ بالکل ټیک ټاک یو باران شروع شو کنه موږ دنه ناس موږ ته پته نشته نه لا نه دی شروع خو دعا وکړه چې خو باران وشي ښه او امين اجازه لري تاسو ختمونو ما زه اوس یو تراو ختم خو مې وکړو کنه او اوس په 8 سپاری کې ما خاله یو مره غړې او کنه دا خو زړه سلو هم کنه زه یو پیج په 10 منټه کې ما خاجي او کنه زه ما تاسو وهم مدري کې زم ما غلط ویل زه دوباره سٹارټ شمه دیم که ما غلط ویلو او نو ځکه او تاسو ما ته پر ختم وکړئ ما او هغه کومه پاورس کړو چې په کومه ورځ ما تاسو زما حفظ قرآن یې کنه ښه ډېر ښکلی ښه ماشاءالله ماشاءالله بس رایم زه به تعالی بیا اخري مټیانې راوړم ښه سمې ډېرې مټیانې یعنې ضرورت نشته خو تاسو صرف راشئ صحیح دی جی ٹھیک شو رایما ٹھیک شو جی थैंक यू सो मच الله مو خوشاله ساته راي مډره مې را بني ماته ما یو ځل پروګرام کړو در سره زما سپیډ ډیر سلو دی رایم بیا دا خبر نوٹ کړو نو ماته ما سره پر ختم شروع کړی دی ماشاءالله نو سی ما خو ته ما ورس کمپلیټ کو and she's a regular caller regular caller او حفظ قرآن د ماشاءالله بالکل خدا سره موږ له پوزیشن خبره کومه وکړه اکثر دا چې هغه یو کرو وند کې نیچرل یو شیپ یو انسان یا بل ټایم کې هغه فیټس د وجې نه خراب شي نو هغه دوباره مطلب بالکل دوباره راتلی شي هغې کې پیشنټ طرف نه زما دا موټیویشن پکاري چې هغه به دا مینټین ساتي صحیح چې هغه یو ډایټ ایکسرسایز خپل پلان باندې رواني هغې نه پس بیا چې زه هغې ته هغه څه شیپ ورکولی شم نن سبا دې ته مونږ 360 ډیګري لایپو وایو دې کې خېټه نه بیک نه سایډز نه ایون اپر بیک کې د خلکو فیټس جمع شوي وي او ورسره تھایز اور بټکس هم شي نو دا فل 360 ډیګریز لایپو ډېر زیات ان د نن سبا دنیا کې اور هغې کې بیا دا فایده وشي چې هغه کروز چې کوم شیپ د اور گلاس اپیرنس ورته وایي یا هغې ته خلک واپس راتلی شي ښه زبردست دا خو تاسو چې د لیپوسکشن خبره وکړه بعضې خلک وایي موږ ویټ ګین کړو نو لیپو هغه نشته پل نشته او اوس چې that's my question actually بالکل سوري دې کې اوس ډېر غټ ډیفرنس ده دا خدای چې تاسو تاسو کو لایپوسکشن شو ابډومینوپلاسټي شو دا باډي کنټورینګ سرجریز دي دا ویټ ریډکشن سرجریز نه دي ویټ کمولو درې طریقې دي یا یو به تاسو ډایټ کوئ یو به تاسو ایکسرسایز کوئ کدا دوانه نه کیږي یا د سره هم تاسو سیټسفاید نه یا بیریاټریک سرجری دا جی بیریاټریک سرجری کې داسې کیږي چې دا نیمه سټمک کټ کی معده نیمه کټ کی هغه نه پس خوراک سړي کم شي بیا ویټ کم شي بیا چې دا لایپوسکشن یا هغه راشي دا ډېر تاسو به دا نېشنل جیوګرافیک باندې کتلی وي موربیډلی اوبیس خلک وي چې نور پاسه دیم نشي بالکل هغې ته پهله دا سټپ دی چې هغې به خپل دا سټمک کیپاسټي به کموي یا په هغې کې بیلون واچوي نن سبا یو دا ټیکنیک هم راغلی دی چې سرجري د نه سټمک کې د بیلون واچوي اب بیلون هلته کولاو شوی وي نو په هغې کې د خوراک کیپاسټي کمه شي هغې سره اتوماټیکلی د کس ویټ کم شي نو ویټ به تاسو همیشه صرف ډایټ او ایکسرسایز باندې کېدی شي دا په قسم کاوو باندې نه ده دې ته به منډه مو وخی او دې دپاره به خپل ډایټ هم کنټرول کوئ خو سر ویټ گین کولو دپاره ویټ گین کولو دپاره مو همدغه دوه شیزونه دي ان ا ډفرنټ وی ویټ چې کله تاسو گین کول غواړئ پکار دا ده چې تاسو زیات خپل ډایټ واړوئ پروټینز طرف ته اچھا خو ویټ گین کې صرف یو پرابلم ای چې خلک غواړي چې لیټ سپوز زما د چیکس غټ شي یا د زما نور داسې لګ ایریاز غټ شي او موسټلی کټېږي صرف خېټه نو هغې دپاره پکار دا ده چې تاسو به ایکسرسایز سره ان ټچ یې
सर زمونږ مرګره دی حافظ عنایت صاحب اچھا هی سو ویګ هغه ډېر کوشش کوي چې ځان غټ راغټ کم کو نه کیږي نو کله لایپوسکشن کې تاسو چانه فیټ سره بسري هغه ته واپس منتقل کړو Inject. واپس هم انجیکټ کولای شو ریډي شي جی لایپوسکشن کې اوس یو دا اډوانټیج هم راغلی دی چې this is used as a filler اوس لیټس سپوز سو غواړي چې زما د چیکس غټ شي یا زما د لپس غټ شي هغه کې مونږ دا فیټ استعمالولای شو ایون دا فیټ برېسټ اگمنټیشن کې هم استعمالېدای شي بجای امپلانټس فیټس یوز کوي نو هغه نیچرل شي کټ نشان هم صحیح کالر دې موږ سره ګوري سو السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی سر څوک د کوم ځای زه اجرمان خبرې کوم چې د رمضان بازار حاجی امان صاحب څنګه له خیر خیریت دی د مرکز د ډاکټر صاحب نه ملو تاسو کول دي اوکے جی اوکے ډاکټر صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام ډاکټر صاحب زمان ورته تقریبا چې واتو مې شورا جی زمان ورته راکنه چې یا واتو مې شورا ٹھیک شو جی هغه دې له دا وختم ولا کډ وسره وختم نه روزي له دا د دې لپاره چې تاسو غره خا وخت نه راوځي او دا وختي وسره روزي ها نو څه تاسو ته کوي سه عمر تاسو اته میاشتې وخولو وہ اتم میاشت اچھا عمر ته خو جی چې دومره کم عمر دی په دې کې تاسو صرف انتظار وکړئ اسم مکوي د ته لک ټایم ورکړي د دې چې عمر زیاتېږي هغه سره به د دې خپل دا وخت ډیولپ کېدل شروع شي ماشومانو کې چې کوم جنکې په غي کې د وختو مسله په دومره ینګ ایج کې ناراضي نو فکر ورته مکوي لک ټایم ورکړي اډیشنل ورسره څه کولو ضرورت نشته صرف ټایم ورکړي جی صحیح دا حاجی رحمان سے تو دا جواب ملو شوی وي خاصر دا ټاپک دا ټاپک چې سر هر یو کس وی چې ماته دای شو دا زه کوم دا کنټرول کول غواړم مونږ کسر لګ بازي دغه تر شو تاسو څه کوېشن شته زما وایټنینګ انجکشن ریلیټډ کوېشنز پلیز وایټنینګ انجکشن نن سبا ډیر زیات ان دی ډیر زیات خلک ته پوس کوي او ډیلی مونږ ته د پیشنټس راځي د کې مین شی دا دی چې this is glutathione glutathione چې دا انټي اکسیډنټ ته هغه وجه نه دا سکن کې لګ داسې چینجز وکړي چې دا کوم پیګمنټ جوړیږي زمونږه هغه پیګمنټ کې دا لګ چینجز وکړي هغه وجه نه سکن ټون یو دوا ټونز امپروو شي صحیح نارملی د کې یو مسکنسپشن د چا کلیر کول غواړي چې دا نشي کېدای چې اوس زه د انجکشن ولګوم نو مانه د انګریز جوړ شي زه انګریز کېدای نشم جی زما سیم سکن ټون چې ده دا به لګ امپروو شي د سره انهانس بشي صحیح او سوري ټو کټ یو او دا سونه ټایم پوری دا ډیپند کوي چې هغه نه پس تاسو څومره خپل سکن فردر خیال ساتئ لکه تاسو به د نه پس سن ډیمیج نه ځان ساتئ کله سپوز تاسو خپل انجکشنز کورس کمپلیټ کړو او هغه نه پس تاسو سن ایکسپوژر ډیر زیاتو کو اول اف ا سډن اکثر خلک دای چې دا هلی ایریاز ته ټریپس باندې لاړ شي الته سن بنز وشي نو هغه وایټنینګ افیکټ هم لاړو او دا غم او تاسو پیسې هم لاړې او ستنې هم لاړې خو کله په تاسو لګ اډیشنل خیال وکړئ سن بلاکس ریګولر کړئ نو د افیکټ کافي پرولونګ دی ویری کوي خو لکه داسې نه دی چې بس زری ختم شي اوکے صحیح ها کوېشن از کمپلیټډ ٹھیک شو سر اوس بل یو کوېشن دی اکثره فیمیل شوي یا ایون سټډیم سر تھریډینګ کوي دلته دا چیکس والا نو سر پرمننٹ ریموول د دې دغه شته بالکل نن سبا د هیر ریموول د لپاره پرمننٹ لیزرز شته خو صرف دومره پرابلم دی چې لیزر یو ډېر غټ ورډ دی بس خلک هر ماشین ته لیزر وایي دا داسې نه د دې خپل کیټګرایزیشن دی چې کوم ټایپس دي د دې خپل 3 جنریشنز دي څنګه چې اوس دا 3G دا 4G دا همدې کې ریکمنډډ چې کوم دا Nd:YAG لیزر دی FDA اپرووډ هغه ماشین ګرانی خو هغه پرمننٹ ریزلټس تاسو ته درکوي میلز اکثر مونږ ته راځي دا چیکس والا ویښته خوا کوي یا دا چا نیک باندې دا ډیر زیات تنګول کوي فیمیلز خو ډیر زیات پرابلم شو فل فیس باندې غي ویښته راځي فل باډي باندې راځي نو دا داسې وی چې دا 6 سیشنز کې نارملی زمونږه 90% ویښته پرمننټلی ریموو شي هر یو سیشن څه دا 6 ویکس پسي سو ان ټوټل اٹ از اباؤٹ 9 months ټریټمنټ اور په دې دوران کې چې کچرته څه فنکشنز وغیرہ راځي نو موږ ورته وایو چې تاسو به اپلیټر وغیرہ نه یوز کوئ لکه تھریډینګ باندې کوئ روټ نه به ویښته نه راوباسه ځکه چې لیزر چې د روټس وځي د ویښته ځکه بیا هلته نه ویښته نه راځي نو اټس ا ویری افیکټیو ټریټمنټ زموږ ډیر زیات پیشنټس اوس د لیزر والا راځي
او مونږ الحمدلله چې مونږ کلینک سٹارټ کولو وی پرچیز د بیسټ لیزر چې کوم لیټیسټ او هغه مونږ اخسته او اټس بین ورکینګ ویری ویل ټول خلک ډیر خوشاله دي صحیح سره د نه علاوه دا ملازمه دا پیګمنټیشن د دې باندې خبرې وکړو سر واټ از دیس ملازمه خو داسې ده چې this is the وختونه پس the second most common problem چې کوم موږ د clinical practice کې راځي صحیح د کې ملازمه مین پرابلم چې د هغه د وایټنینګ قسمه کریمز دی صحیح خلک سټیرویډز او دا کریمز د دې مکسچرز یوز کوي لګي او ډېر پرولونګ پیریډ د لپاره یوز کوي پرولونګ سر مخکې بیا پرولونګ کو خو یو کال سره دی جی السلام علیکم جی हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जी सर सो को तकम जी ना عثمان ټکر خبره کوم د پیښور نه تاسو خای جی بالکل ډاکټر عثمان صاحب تاسو خې صحت مزاج خدي شکر الحمدلله تاسو دعاګانې ډاکټر صاحب نه یو تاسو کوم نو اوکے جی تاسو کوي جی زه چې کم د صابون استعمال کوم نو زما په سکین باندې پمپل راځي هر یو صابون چې هغه سیف ګاډي کډي ټولي کله پوي ها نو پمپل پر راځي او بیا په مخ سکین باندې ټولي دانی شي ها رسې یو کوېشن بالکل جی نومان صاحب د دې وجه لګ ډیګ آوټ کول غواړي پراپر د دې ریزن به صابون کلم نه وي صابون کوا نو دغه الرجیک ریاکشنز وي خدا تاسو ایج باندې ډیپند کوي سکن ټایپ باندې ډیپند کوي کې دیشي تاسو سکن چې هغه د پمپلز ته زیات پرون وي موستلی دا اویلی سکینز چې وي دغه ډیر زیات پرونی نو اویلی سکینز د پاره به تاسو خې مطابق خپل پهلا ټریټمنټ کوئ زه ډایرکټلی نشم ویلې چې کوم صابون تاسو یوز کوي یا سو کوي ما ته پکار د چې زه به تاسو نه پورا ډیټیل هیستوري اله ماغه نه پز سوال شم په دې صحیح دا عثمان صاحب تاسو کایندلی کټا سره ټایم له ډاکټر صاحب سره ملاو شي تاسو بیا او ډاکټر صاحب تاسو چې کنه پرو ټریټمنټ کې ځکه دا یو روټ کاز چې کوم سشي بیماری سره روټ کاز وي هغه باندې مور پکار دي ان پس چې کوم تاسو ټریټمنټ هغه باندې کیږي اوس ډاکټر صاحب تاسو لا جنرally صابون مخې او تاسو باندې په پمپل زرا شنو تاسو بیا ډاکټر صاحب خو ماته غلط صابون خو دلو بهر نیو وی آر ګوینګ ټو بریک صحیح برکت رمضان ټرانسمیشن عمدغه شانتي به رواني خوندوري خبري به رواني او دینه مخکې اخلو یو وړه شانتي دمه जी वेलकम बैक व्यूवर्स बरकत रमज़ान ट्रांसमिशन डेर कुले रवान दे आई थिंक इजाज़त तासु मानव डेर क्वेश्चंस تیر سری وختي خبر روانه نو غیبه سره تاسو د خبره جاری ساتي موږ ملازمه خبره تر کړو ملازمه او پیګمنټیشن نو پاګه باندې ډاکټر صاحب خبره تر کوي تاسو کارن خو کوتونی سه ملازمه چې د پیګمنټیشن د سکن ټولو نه ډیپست لیئر کې سکن 6 لیئرز دي په هغه کې دا ټولو نه ډیپ لیئر کې دا پیګمنټیشن شي ځکه دا دومره ایزیلی زینا موستلی دا چې کوم دا روټین کې دا وایټنینګ کریمز اویلیبل دی مارکیټ کې د دې وجه نه کیږي خلک دا کریمز ولګي هغه نه پس بیا بهر سن ایکسپوژر وشي نو هغه سکن ډیمیج چې دا دومره دن نه چې هغه د بهر لګ کریمز سره نه امپروف کیږي د دې لپاره بیا دوا ټریټمنټس مونږ کوو یو دا پی آر پی یا پی آر جی اف سی پر سره د سره لګ مونږه میډیسنز ورکو چې هغه سره دا امپروف شي کله کله بیا ور سره وایټنینګ انجکشنز ورکو هغه سره دا امپروف کیږي خو علاج ګران ده او چې یو ځل ډیولپ شي نو بیا دا کافی زیات په ګرانه باندې کنټرول کیږي کنټرول شي هغه نه پس بیا دوباره نه کېدای شي نو مونږه کوشش دای چې دغه شیزونه د مونږه اوایډ کو چې خلک د هغه سټیج ته زینه چې هغه ته پیګمنټیشنز کیږي صحیح نیا ډی ویری کوېسچن دا سره چې کوم تاسو خبره کوئ دا ټینشن کې دا شي زما ته مشي هغه یو فوبیا ټایپ دا هغه دا یو فوبیا یو انزایټي شي کنه سر نو هغه انزایټي ته ورشي دا ریلیکس نګي شاجان صاحب تیار شو سر تیار شو لګران ته ورسته کنه زنګر پراټا رول هم تیار شو سر और गुलाब जामुन हम जमून तैयार सही जी हाँ ज़ीना दा ज़रा से what happened यार अदा से कार कोई और सा चमुंगा जू योर को टोन तक ब्रेक तरफ था ब्रेक ना बस मेरा जू खबर तरीकों में
वेलकम बैक यो बया तاسو هر کله وایو ډاکټر صاحب تاسو کو ګوره اکثر خلکو په سر باندې ته ورکوټه غونته کې پیچز جوړ شي یا مطلب مثال کې ته باندې سپیسیفیک ایریا نه وختو ورځيږي نو د دې سره ایزی ټریټمنټ تاسو وختي ماته په اف دا ریکارډ ویلیو نو زم که زموږ ویور سره شریک شي خبري د کې جی دوه مین مسلې وی یو چې وړو کې اکثر پیچز راشي عام خلک ورته بالچر وای یا الوپیشیا هغه کې یو دوه درې قسمونه دي دا هغه چې کوم ټریټمنټ دی هغه میډیکل دی میډیکل مطلب چې هغه کې بس کریمز مونږ ورکو سب مونږ ټابلیټس ورکو هغه سره به امپروف کیږي او په هر ایج کې کېدای شي یا په ایون ماشومانو کې کېدای شي او په مشرانو کې کېدای شي دویم چې دی هغه بیا بالډنس ټایپس دي چې کوم په میلز کې کېدای شي او فیمیل پیټرن بالډنس هم کېدای شي هغه کې بیا مونږ پی آر پی شو یا هیر ټرانسپلانٹ ته دا مونږه کولای شو هیر ټرانسپلانٹ نن سبا سر کله غونډه کې هوپ وی چې یار فور ایگزامپل سراوندینګ چې کوم دی کور دي خو درمیان کې چې کوم دی هغه کور نه دی بیا مطلب هغه ځکه ټرانسپلانٹ وی نه هغه کې بیا موږ وخته ایگزامین کو موستلی دا سې چې وخته کلم بالډنس زینو د بالډنس تر اتلونه پهلا وخته ول کمزوري شي بیا غي گروث کم کی بیا هغه یو ډورمنٹ فیز ته لاړ شي چې په هغه کې د وخته روټ وی خو هغه وخته پروډوس کول نه شي صحیح په دې درېوانو فیزز کې چې کتا سو هغه ته گروث فیکټرز ورکل د پی آر پی او د بایوټن او د زنک په فارم کې هغه وخته به دوباره گروث وکي صحیح څنګه لکه یو ځای کې تاسو بوټي لګاوه نو هغه بوټو ته پاره چې کا فرټلایزر یا سره ورکه هغه سره باغه گروث وکي بالکل هم دا کار مونږه وختو سره کوو ځکه دا وختو د لپاره پلانټیشن یا ټرانسپلانٹ ورډ هم یوز کیږي چې دا لکه د بوټو په شانتي دي بوټي مونږه وکړو نو هغه د لپاره د پی آر پی چې دغه بیا د سری کار کوي صحیح او دا هیر گروث چې ډیر لکشي کنه لایک ما تاسو ته اف د ریکارډ وې چې آی هاف دیٹ هیر او دا دوه کالونه زما دومره هیرز دي کنه نو دا څه وجه هغه کې د عمده سټیج کې شي چې وخته گروث پرې دی جی لکه هغه گروث عمده وجه نه پرې دی چې تاسو کې د نیوټریئنټ ډیفیشنسي روانه ده نو هغه یو حد پورې اول به دا گروث پرې دی بیا غنه پس دا گروث ریډیوس کېدل شروع شي بیا چې هغه کوم وخته غورځيږي باډي هغه ریپلیس کېدل پرې دی نو in all these times it's better چې تاسو خپل ټریټمنټ شروع کړئ in the form of PRP, biotin, zinc نو د ټولو شیزونو سره به دا امپروف کېدل شروع شي او هیر گروث به شروع شي ورسره ان شاء الله صحیح سر دا फैजान मैसेज करे थे आई एम 16 ईयर ओल्ड मुझे हेयर फॉल की प्रॉब्लम है डैंड्रफ भी है कोई शैम्पू या ऑयल दा मुंग तो वही और दिन अलावा च कम दे बल मैसेज दे सलाम इजाज खान सिंह प्रोग्राम दे मज़दार दे मर्शी चैनल अस्सलाम वालेकुम सलाम खा फैजान से द स्पार सो कर दे सर और अगर हेयर फॉल च कने प्रॉब्लम दे एज आई सेड यंग एज دا دومره سویر شوه د لکه 2015 پورې د سرجنانو کوشش بداو چې د چا ایج 25 28 نه کم دغه ته د مونږ هیر ټرانسپلانٹ نه کوو لاست 5-6 ایئرز کې دا مسله دومره سویر شو چې ما د 18 ایئرز تم هیر ټرانسپلانٹ کړی دی او ما د 60 ایئرز تم هیر ټرانسپلانٹ کړی دی صحیح هغه زیاتې دو وجه دوه دي چې لکه یو جنریشن کې لیټس سه پلار ته او ماماګانو ته بالډنس ده نیکسٹ جنریشن کې دا غینه ارلی ایج کې پروډوس شي بیا غي سره انوایرنمنټل فیکٹرز راشي ډایټ ډیفیشنسي راشي نو هغه هیر فال ډیر ارلی ایج ته راشي دای ته پکار دا چې دای د خپل پراپر دا بایوټین زنک پی آر پیز دادی کی بل د دې دا زمونږ طرف ته چې کوم تیل لګولو طریقه دا دام لگا غلطه ده تیل داسې مونږ بالکل لکه دا بالکل دا وختو سره چې کشتي کوي خلک تیل سره دا کشتي نه ده پکار د په ځای پکار دا چې تاسو آیل ولګولو هغه مساج د شي خو مساج د دومره زیات هارد نه وي یا د سافت مساج وي بل ریکمندډ دا چې دا تاسو 30 منټس ټو 1 اور پرې دی او بیا واش کړئ دام نه چې تاسو مساج وکړو او هغه وختو کې عمده سه خلک ودشي او بیا سار را پاسي هغه نقصان دی چې هیر فال الټا زیات کی خاص د دې وجه نه زیات کی چې هغه اویلی وخته چې وی هغه یو بل سره اون خلی نو الګ کومبینګ سره هم ډیر غورځيږي بیا چې په پلو باندې تاسو سایډ چینج کوي را چینج کوي هغه وجه نه هم هغه غورځيږي صحیح نو ریکمندډ دا چې نیمه غنټه ورکړي بیا واش کړئ صحیح نه کچن طرف ته وضو شاهجهان صاحب ماشاءالله خپل گارنشنگ هم پورا کړی دی سویټ ډش او بلته سپایسی شاهجهان صاحب کنه نارمل زنګر پراټا رول دی
स्पाइसी ډېر خنون سپایسی ټیک شو جی دا صحیح طریقه ده کنه شاهجهان بھائی ولی چې لاسونه نه ګنده کیږي د سره کنه تاسو کور کړی دی داسې شیټ کې کنه الریډي د شورمې د پراټا رول لپاره یوز کوي خلک صحیح او دام دومره یمي ښکاري بالکل شاهجهان صاحب دا نورمالي ګلاب جامن څومره ټایم شری کې خپل پکار دي یره دا تقریبا 5 یا 6 منټ پورې تقریبا 7 منټ نارمل لکه دا الریډي پخ شوی وي دی کې د لمون صرف هلکا شیره ټچ کو بس صحیح چې دا پکې ډیپ شي ا ډیر زیات چې پکې ډیپ شي هغه به نه بیا غ شیره کتا سو ډیر دغه کېغه ته بیا چانس سره زیره صحیح او دې سره داسې کیږي نه چې کبډ ټایم په شیره کې خوري شي هغه کلاو شي نه دې څه مسله نه راځي ها نه مسله نه راځي او اجازه مونږ پدې کې چیزم یوز کولې شو کنه اف وی وانٹ چیزم یوز کولې شي انډم بکی یوز کولې شي فرای انډا جی څوک سوره پکې دغه چولې شي کنه سوره پراټا رول کې تاسو فولډینګ کې باندې دي شي صحیح نن سبا څوک زیات خوري نو به بیا خړیر مې ډاکټر صاحب کنه ځکه وختي خبره موکړه چې تاسو کا ډایټ کوي نو اله بزتا څه چې کم دی کنه هغه لایپوسکشن کوم او که ډایټ نه کوي چیز خوري نو بیا خو چې کم ډېر ګرانه خبره ده بهرحال ریسیپي کارت تاسو ورسره ها ریسیپی کارت تر تزو پروډوسر سره تاسو کو کار ریسیپی کارت بالکل ټیک شو جی ریسیپی کارت تر تزو او تاسو ډیټیل سره چې کوم نه کنه دا ترکیبونه چې کوم نه نوٹ کړئ गुलाब जामुन अज्जा खुश्क दूध 100 ग्राम मैदा 50 ग्राम घी 1 पाव चीनी आधा किलो बेकिंग सोडा 2 चुटकी अंडे 2 अदद पिस्ता हस्बी ज़रूरत। तरकीब: एक बाउल में घी और खुश्क दूध मैदा डालकर मिलाएं, फिर अंडा बेकिंग सोडा डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब 15 से 20 मिनट तक फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दें। अब एक कढ़ाई में चीनी और पानी से शीरा बना लें। मिक्सचर के छोटे छोटे बॉल्स बना लें और हल्के गरम घी में डालकर इतना पकाएं कि हल्का गोल्डन ब्राउन हो जाए। फिर शीरे में डाल दें। अब डिश में निकालकर पिस्ते से गार्निश कर दें। जिंगर पराठा रोल: अज्जा चिकन 100 ग्राम, मायोनीज 2 चाय के चम्मच, सलाद पत्ता हस्बी ज़रूरत, ब्रेड क्रूम्स आधा कप, टमाटर 1 अदद, फ्रोज़न पराठा 2 अदद, केचप हस्बी ज़रूरत, काली मिर्च हस्बी ज़रूरत, सोया सॉस 2 चाय के चम्मच, चिली सॉस 2 चाय के चम्मच, अंडा 1 अदद, ऑयल फ्राई के लिए। तरकीब: सबसे पहले एक बर्तन में चिकन को नमक, काली मिर्च, सोया सॉस, चिली सॉस और अंडा लगाकर आधे घंटे के लिए रख दें। फिर ब्रेड क्रूम्स लगाकर फ्राई करें और पराठा तैयार करके सलाद पत्ता और मायोनीज केचप लगाकर फोल्ड कर दें। गर्मा गर्म जिंगर पराठा रोल तैयार है। जेवी वर्ज دا ترکیبونه تاسو چې کوم د نوٹ کړل او که ان کیس بیا هم تاسو نه چرته یو دو پوینټونه مې شوي نو زموږ پروګرام په یوټیوب کې اپلوډ کیږي تاسو بیا په هغې کې بیا هم کتلی شئ په آرام سره بیا کتلی شئ بیا تاسو ریوایند کولی هم شئ بهرحال شاهجهان صاحب ډېره مهرباني تھینک یو سو مچ الله مو خوشحاله ساته د دومره ښکلي ډشز دي we will have a very beautiful افطاری today है ना ماشاءالله ګلاب جامونو بیا کاوی سره خورو کاوی سره ګلاب جامونو خپل یو مزه ده کنه شاهجهان صاحب ترخی کاوی سره دا زما عادت دی او ترخه کاوه پلس ګلاب جامن یا سره سره مټاین نه دا تاسو ټیسټ کړئ ډېر ته مزه کوي او یو خو کاوه چې تاسو کینسر سیلز چې کوم دیغه ختمه کیږي نه دا ډاکټرانو ویلي دي ډاکټر صاحب ثانک یو سو مچ ډېر اسې کوېسچنز او چې پاتې شو ان شاء الله که خیری نیکسٹ شوز کې بیا موږ تاسو ته تکلیف درکو او بیا به خیری خبرې ترې کوو کوشش به دا کوو چې موږ ډاکټر صاحب کلینیک ته ورشو خپل ټریټمنټ هم وکړو فری کې اجازه خو ضرور سم برابرۍ کې دی ها لیفټ سم پتی کو ډم په زمونه کو ډاکټر صاحب ډېر باندې مره ډاکټر صاحب ان شاء الله که خیری بیا ملاقات کیږي تاسو ویور تاسو ډېر زیاته مهرباني چې تاسو موږ پروګرام وکړلو ان شاء الله که خیری نیکسٹ سیگمنٹ کې باندې تاسو سره وي زه ډاکټر صاحب او شاهجهان صاحب موږ راکې اجازه ان شاء الله که خیری ژوند وفا وکړه بیا به ستاسو خدمت کې ملاقات یې تر هغې ته پورې الله پامان